الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، څرنګه چې قرآن کریم دا دلیل دی، دغه شان سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم دلیل دی. د دور کې یو فتنه راوچته شوې ده چې هغې ته منکرین د حدیث ویلی کیږي. د حدیث نه انکار کوي، وای بس قرآن کریم دا زمونږ دپاره کافي دی او حدیث لا پکې چا راوستی دي. او دا ډیره غلط سوچ دی دیو، دا ډیره غلطه عقیده ده. قرآن کریم ته وګوره په صحیح معنو باندې. قرآن کریم به تا باندې دا زور کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري به کې. اطیع الله و اطیع الرسول، د الله تابعداري وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي. الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ویریږي هغه خلک چې هغو خلاف کوي د امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، چې وبرسیږي دیو ته فتنه یا به ورسیږي دیو ته عذاب دردناک. نو د نبی علیه الصلاة والسلام خلاف کول، د الله د پیغمبر خلاف کول، دا سبب دی د عذاب. دس انسان ته به عذاب رسیږي چې کوم د الله د پیغمبر خلاف کوي، د الله د پیغمبر د سنتو نه انکار کوي. او بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کم څه چې تاسو ته د الله پیغمبر درکوي هغه واخلئ، هغه قبول کړئ، هغه ونیسئ، په هغې باندې عمل وکئ، او د کوم څه نه چې تاسو منع کوئ د هغې نه تاسو ځان وساتئ. نو قرآن کریم د دې تفسیر چې ته کې دا هم په حدیثو سره کیږي. ډیر آیاتونه داسې دي چې د هغې وضاحت او د هغې شرح او د هغې تفسیر دا په حدیثو کې موجود دی. نو یو سړی چې کله د حدیثو نه انکار کوي، د نبی علیه الصلاة والسلام د سنت نه انکار کوي، نو دا به قرآن کریم باندې څنګه پوهیږي؟ لکه زه یو مثال در کومه. منځ شو، په قرآن کریم کې دا دی چې د منځ پابندي کوئ، اقیم الصلاة، منځ پابندي کوئ، منځ ادا کوئ. لیکن دا تعداد د رکعتونو او دا رکوع او دا سجدې او په دې کې دا اذکار کول دا ټول په حدیثو کې موجود دي. نو یو سړی چې حدیث دا دلیل نه ګرځي او د حدیثو نه انکار کوي، نو دا به په قرآن کریم باندې څنګه پوهیږي؟ د دې خو بیا ټول هغه عبادات به ګډوډي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته قرآن هم راکلی شوی او دې په شان راته نور هم راکلی شوي چې هغه حدیث دي، د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث. او د الله پیغمبر فرمایي وایي نږدې چې داسې وخت به راشي یو سړي به ډډه لګولي او دا به وایي چې بس قرآن راونیسئ، قرآن راونیسئ، په دې کې چې کم تاسو څه وموندل چې هغه حلال دی هغه حلال وګڼئ، او کم څه چې تاسو حرام وموندل هغه حرام وګڼئ. او د حدیثو نه به انکار کیږي نه. محترمو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې مبارک، د الله د پیغمبر سنت دا زموږ دپاره دلیل دی. څرنګه چې قرآن دلیل دی، دارنګې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه سنت او د الله د پیغمبر حدیث دا هم زموږ دپاره دلیل دی. حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې زما ټول امت به جنت ته داخلیږي مګر هغه څوک چې انکار وکړي. صحابه کرامو تپوس وکړل یا رسول الله څوک دی چې هغه به انکار وکړي؟ د الله پیغمبر وفرمایي چې چا زما تابعداري وکړه دا به جنت ته داخلیږي، او چا چې زما نافرماني وکړه نو د انکار وکړه. نو ګوره د الله د پیغمبر د سنتو نه انکار کول دا سبب د څه شي دی؟ او کله چې سړی د الله د پیغمبر د سنتو تابعداري کوي دا سبب د دخول د جنت دی. دارنګه بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې وروسته به تاسو ډېر اختلافات وګورئ، ډېر اختلافات به تاسو عمومئ، نو زما په سنتو باندې په دغه وخت کې تاسو منګولې ولګوئ، په سنتو باندې عمل وکئ، زما سنت راونیسئ، د خلفاو راشدینو هغه طریقې راونیسئ. نو غرض دار محترم عزتمندو چې سنت دا زموږ دپاره دلیل دی، او قرآن کریم چې څرنګه دلیل دی دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام سنت زموږ دپاره دلیل دی، او په دې باندې ډېر زیات آیاتونه دي، او دارنګې د الله د پیغمبر حدیث په دې باندې موجود دي. الله رب العالمین دې موږ ته په حدیثو باندې
او په سنت باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.